رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د امن پیغام ورکړی دی، د امن پیغام ورکړی دی. او دا یاد ساتئ چې کله بدامني راشي او امن په معاشره او دغه رنګې په شهر کې نه وي، نو چې کوم کور کې امن نه وي یاد وساتئ دا کور نه کامیابېږي. چې کوم کور کې روزانه جګړې وي چرې مجال نشي پیدا کېدی چې د دې یو فرد دې په سکون سم وي. هر وخت په دې ټینشن کې وي دا څه په جنجال اورېدلي یو، دا څه په غم اورېدلي یو. نو چې کور کې امن ختم شي نو د کور بنیان متاثر شي. چې کله معاشره کې امن ختم شو او په معمولی خبره باندې جنګونه دي، په معمولی خبره باندې ډزې دي، د یو بل ویشتل دي، نو چې د معاشرې نه امن ختم شو نو خلک څه کوي؟ سکون به چېرته میلاو شي. او چې کله د ملک او د بازار نه امن ختم شو چې یاره زه محفوظ نه یم په دې ځای کې، ما ته غل ناست دی، ما ته ډاکو ناست دی، زه په لاره ځم ما ته پته نه لګي چې یو کس راته وي دومره یېرېږم نن سبا وایي چې برشکه کې کښېنم وایي زه وایم هېڅ پته نه لګي چې کور ته به واپس راشم او که نه. دا ګارنټي ځان سره نه وړم، ولې نن سبا دې حالاتو ته ګورو دا څومره کیسونه وشو، بې ګناه پکې خلک لاړ شي. دا سری دا بدامني ده. چې کله بدامني په یو ځای کې راغله نو امن هغه سکون هم ختم شو، ورسره معیشت هم تباه شو. چې کله په بازار کې امن نه وي، دا پریشانۍ نه وي، پریشانۍ وي، هغه ځای کې څو پیسې لګوي. یو کس یو داسې ځای دی چې هلته بدامني ده، هغه ته وایي دې ځای کاروبار چالو کړه، هغه وایي خفه کېږه وا پیسې نشم لګولی، زه دې ځای کې محفوظ نه یم، چې زه محفوظ نه یم نو زه به ګټم څه، خلک به ماله راضي د کوم ځای نه. نن موږ تاسو وګورو د ملک حالاتو ته وګورو، نو که باجوړ ته ګورو، که تیرا ته ګورو، که نور حالاتو ته ګورو، هغه جزانو به څه کېږي؟ که حالات راځي که بدامني راځي نو بس په پښتون راځي. زمونږ په دې دومره ژوند کې چېرته موږ دا ونه لیدل چې د پنجاب کې هم اپریشنې شوي دي، خو که هر کله حالات راځي که وژنه کېږي که وینه تویېږي نو هغه په هره موقع په هر ځای کې به صرف د پښتون دبا روانه ده او انتهایي انسان خفه شي د هغه حالاتو باندې. چې هغه میندې خویندې چې هغه بله ورځ کوم اپریشن کې په دې روړونو روانې دي، په ژوند کې ما او تا مثال ولګو، په ژوند کې محنت کوو یو کورکۍ پکې جوړ کړو، یو کور جوړ کړو، اکثره غم د چا نه پاتې شي جوړ نه کړي. نو مثال یو فرد د کور ولګي او محنت کوي، یو کور نه جوړ کړي، هغه کور کې هغه اوسېدی نه شي، امن نشته. په هغه کور کې هغه باندې ګولۍ راووري او هغه کور لارې کندرات شي. موږ تاسو وګورو د فلسطین کندراتو ته وګورو، د باجوړ کې کندراتو ته وګورو، داسې حالات شروع دي. حالانکه ریاست د دې ذمہ دار دی، ریاست د دې ذمہ دار دی چې دې زمانه ټیکس اخلي، دې زمانه پیسې کټ کوي، مال د دې به امن راکوي چې زه به په دې محله، زه به په دې کلي، په دې شهر کې اوسېږم، ته به بېغم مناسې تا ته به امن وي. لکه څنګه چې حضرت عمر صاحب هغه پولیس جوړ کړو، پولیس به دننه ملک کې دننه په کلي کې کار کوي چې معاشره کې بدامني نه وي، معاشره کې یو بل ویشتل نه وي، معاشره کې د یو بل قتل نه وي، او فوج تیار کوي دی به د سرحداتو خیال ساتي، د خپل ملک دی به حفاظت کوي. نن موږ تاسو وګورو دا خو لرې پورې د ملکي سطحې خبرې دي. نن زما او تا هر مسلمان خپل ګریوان کې وګورو چې او زه داسې یم چې زما نه خپل روح په امن کې دی که نه دی، زما د دې ژبې نه خپل ګاونډي په امن کې دی که نه دی، زما د دې لاس نه خپل زما ګاونډي او زما روح په امن کې دی او که نه دی. الان کې رسول الله فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې دا کس مسلمان نشي کېدی چې د چا ته د بل د ژبې نه او د د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف رسي، دی مسلمان نه دی. نو خپل ګریوان کې او خپل ځان کې ځان سره سوچ وکړو چې آیا د مسلمانۍ چې کومه لیبل او ټاپه په ما لګېدلې ده په هغې څومره چلېږم، ما خپلو بچو ته څومره امن ورکړی دی، ما خپل ګاونډ ته څومره امن ورکړی دی، ما خپل وروڼو ته څومره امن ورکړی دی، ما خپل شهریانو ته خپل ملک ته څومره امن ورکړی دی. نو هر انسان دې په دې لږ سوچ وکړي. ژوند به هغه وي، خوشحالي به هغه وي چې انسان په کور کې ناست دی، پیسې نشته. څنګه چې مې د ابراهیم علیه السلام واقع بیان کړله چې هغه به دعا غواړي
رزق وروسته غواړي او امن مخکې غواړي. ولې رزق ډوډۍ کو ډېره کمه وخوري، که چا سره دا یاد ساتئ، که چا سره پیسې ډېرې زیاتې شوي، بینکونه یې ډک دي، خو دته په معاشره په کور کې امن نشته، نو سکون به د چېرته نه راشي؟ سکون نه راځي. او که یو کس سره پیسې بلکل نشته خو دی په سکون کې دی، دی په آرام کې دی، نو دا کس خوشحاله دی، دا کس کامیاب دی. نو لومړی به موږ د خپل ځان نه شروع کوو، د خپل ځان نه به دا شروع کوو چې زه انشاءالله د نن نه پس به دا یو پی ایس دی کولاو کې پکې کتل ګوري، د نن نه پس به زه خپل مسلمان رور ته، خپل رور ته، خپل ګاونډي ته د خپلې ژبې او د خپل لاس ضرر نه رسومه. نو چې کله هر مسلمان دا خبره په ځان لازمه کړله چې زه به بل ته تکلیف نه رسوم، رو 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 معاشره کې به بدامني ختمیږي، جنګونه به ختمیږي، جګړې به ختمیږي، او بیا به هر کس په امن کې وي. که د شپې په 2 بجې ګرځي پریشانی به نه وي. ولې چې ماته د ګاونډي نه تکلیف نشته، ماته د رور نه تکلیف نشته، زما په کلي او په ولس کې چې داسې قسمه خلک نشته چې هغوی خلکو ته نقصان رسوي.